عمره څه ته وایي؟ آسان الفاظو سره. تا به عمره نه کړې او عمرې په تعریف به پوهېږي. څومره آسان. عمره څه ته وایي؟ عمره کې عزتمندو 4 عملونه دي. 2 پکې فرض دي، 2 پکې واجب دي. څومره آسان دی. عمره 4 کارونو ته وایي، 2 پکې فرض، 2 پکې واجب. 2 فرض چې کوم دي عزتمندو، یو پکې احرام تړل دي او دویم پکې د بیت الله شریف طواف کول دي، 2 چکرې لګول دي. څومره آسان کار دی. احرام خو ته کور نه تړې، احرام مسلې ته ځان له بیانوم، خو اسانه خبره ده. یو احرام دی وتړو او لاړې د بیت الله شریف نه وپېرې تاو شوې، ستا عمره فرض مکمل شو. دومره آسان کار دی. دې کې د زده کولو څه دي. او بیا 2 عملونه یې څنګه چې د طواف وکړو، د طواف نه بعد یو برنډه د هغې ته صفا مروه وایي، په هغې کې بیا 2 چکرې لګول دي. 3 عمل شو، دا واجب دی. او چې څنګه د صفا مروه کې 2 چکرې پوره کړي او د دې نه پس به راشې سر به وخرې، عمره دې مکمل. و دې کې د زده کولو څه دي چې یو سړی وایي چې زه به مثلا کینم، د 1 منټ نه کم کې بیان شو. 4 عملونه دي، یو احرام، یو طواف، یو صفا مروه او بل سر خرول. او د دې طواف نه بعد یو 2 رکعاته مونځ دی، خو هغه واجباتو کې بعض وایي نه دی، دا هغه ضروري عملونه 4 دي بس. عمره دې وشوه، قصه ختمه. او چې رش نه وي په دې ټولو عملونو باندې ستا نیمه ګنټه لګي، بس ادا کېږي په نیمه ګنټه کې. نو دې وجې نه عزتمندو بعضې کسان وایي دا خو یو هفته مخکې لګې وي چې زه به عمره زده کوم او دا یې فلانې ډنګرې. ښه خبره ده، خو داسې ماهر استاد سره کښېنئ، بیا دې هر یو کې تفصیل دی. احرام کې لږ تفصیل دی، طواف کې لږ تفصیل دی، صفا مروه کې لږ تفصیل دی، سر خرولو کې لږ تفصیل دی. هغه تفصیلات شته. نو هغې دپاره انسان یو نیمه ګنټه نوره ورکړي. خو کم از کم چې دا فرایض یې زده کړي نو د ده زړه نه خو غم کوز شي که نه، چې دا 4 عملونه به خامخا وکړم، عمره به مې مکملېږي. اسانه شوه. د مونځ نه عمره اسانه ده، ځکه مونځ کې فرایض ډېر دي، واجبات پکې بیل دي. صحیح شو. مستحبات، مکروهات، مفسدات پکې ډېر زیات دي. په حج کې ډېر کم دي، خو چونکې حج یا عمره ډېر وخت پس راځي، نو د دې وجې نه انسان د دې نه یریږي. صحیح شو. او دا چې کوم دی بار بار راځي، لکه نوی شی چې سړی خوري یریږي چې لکه دا به صحیح خېټه خرابه نه کړي، فلانې ډنګرې داسې. او کوم څیز چې پیاز ټماټر روزانه خوري، کلول کورخې خوري، بس په پټو سترګو خوري. نو یو خبره دا شو عزتمندو،